السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ ښه یې؟ خیر دی؟ بالکل امن دی. امید کوم چې ښه به یې، روغ او جوړ به یې. څنګه چې تاسو ته پته ده، تاسو ګورئ زما آفیشیل یوټیوب چینل بهادر زیب خان آفیشیل. که تاسو اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دباو کړئ دپاره د دې چې زموږ هر آنے والا ویډیو تاسو ته بر وخت در ورسي. نو نننۍ ویډیو چې دا زموږ په یو ډېر ښکلي او انټرسټینګ ټاپک باندې ده. هغه ټاپک دا دی، که چېرته زموږ نه د فیسبک اکاونټ، د فیسبک آی ډی پاسورډ هیر شي نو موږ به دا څنګه ریکور کوو. فیسبک اکاونټ به څنګه ریکور؟ موږ وایو چې زموږ آی ډي دې ختمه نه شي، خو چې زموږ دا پاسورډ دې ریکور شي دپاره د دې چې زموږ د آی ډي فارورډ لاړه شي او موږ دې استعمال کړو. که چېرته ستاسو آی ډي هیک شوي وي یا داسې پاسورډ نه هیر شوی وي، تاسو لاګ آوټ کړي وي او خو اوس په بل موبایل کې یا په بل ډیوایس کې کولا وښیي خو پاسورډ نه درځي، نو انشاءالله موږ به تاسو ته نن په دې ویډیو کې ښایو چې آیا تاسو به څنګه خپل پاسورډ به څنګه ریکور کوئ، خپل پاسورډ به څنګه واپس لاسته راوړئ د نمبر په ذریعه، د جیمیل په ذریعه. نو انشاءالله په دې ویډیو کې به تاسو ته ټوله طریقه ښایو. چېرته مه ځئ، موږ سره اوسئ. راځئ ویډیو سټارټ کوو. ښه، نو موږ به اوس څنګه د خپل فیسبک پاسورډ څنګه ریکور کوو، پاسورډ به څنګه واپس لاسته راوړو. که چېرته زموږ نه د خپل فیسبک پاسورډ هیر شي او هغه بیا نه آن کېږي نو موږ به څه چل کوو. نو تاسو ته هېڅ د ګبراهټ، هېڅ د یېرې ضرورت نشته دی. انشاءالله زه به نن دې ته نننۍ ویډیو کې تاسو ته دا ښیم چې څنګه به خپل پاسورډ واپس ریکور کوئ، خپل آی ډي به څنګه ریکور کوئ، واپس به څنګه خپل آی ډي لاسته راوړئ. نو تاسو به د ټولو نه مخکې داسې چل وکئ چې خپل موبایل کې به کروم ایپ راواړوئ. کروم ایپ په هر یو انډرایډ موبایل کې کروم ایپ وي، دا ایپ دی، دا به په هر یو موبایل کې وي. نو دا کروم ایپ په کولاو کړئ. چې تاسو دلته دا کولاو کړئ نو دلته دې سرچ باندې به کلیک کړئ. سرچ کې به تاسو ولیکئ www.facebook.com. تاسو به څه ولیکئ په سرچ کې www.facebook.com او سرچ پې کوئ. نو دا به تاسو داسې یو پیج کولاو شي. دلته به تاسو ته وایي چې انټر یور موبایل نمبر یا ایمیل نمبر ورکړئ یا موبایل نمبر. نو تاسو به دلته خپل موبایل نمبر ورکړئ. تاسو ته خو خبره یاد وي خو تاسو پاسورډ به تاسو ریکور کوئ که نه. دلته به زه خپل نمبر ورکړم. دا دی خپل نمبر ما ورکړو. نو لاندې اوس ما نه زه خپل پاسورډ ریکور کول غواړم خو ما نه راځي. نو زه به دلته په دې لاندې فورګیټ پاسورډ باندې کلیک کړم. په څه باندې؟ فورګیټن پاسورډ. زه به دې څنګه کلیک کړم نو ما ته به دا پیج کولاو شي. ما ته وایي ته هغه موبایل نمبر ورکړه په کوم نمبر چې تا آی ډي کولاوه کړې وه هغه نمبر ته ورکړه. نو زه به هغه نمبر کلیک کړم. دلته دا نمبر ما ورکړو. چې زه دلته سرچ کړم نو په هغه نمبر ما سره دا دوه آی ډیانې، دا وګورئ دا دوه آی ډیانې ما سره دي، خو چونکې ما نه پاسورډ هیر شوی دی نو زه به ووایم چې لکه زه دا آی ډي ریکور کوم. دا دوه آی ډیانې دي که نه. زه یم چې زه دا اولنۍ ریکور کوم. نو زه به په دې اولنۍ کلیک کړم. زه یم چې دا ریکور کوم. نو دا وایي وی کین سینډ یو لاګ ان کوډ وی ویل سینډ اټ ټو دې نمبر ته. مطلب دا چې تاسو کنټینیو ووښئ نو موږ به تاسو ته یو کنفرمیشن کوډ در ولیکو. چې کوډ را ولیکو نو تاسو به خپل کوډ واپس لاسته راوړئ، واپس پې چینج کړئ. نو زه کنټینیو وښم دا دی چې څه کېږي. کنټینیو باندې ما کلیک کو نو ما ته دا یو دغه کولاو شو. وایي پلیز چیک یور فون فار د ټیکسټ میسیج. دا وایي موږ تاسو ته یو ټیکسټ میسیج در ولیږو. نو تاسو هغه دلته انټر کړئ. دا د کوډ رالی. زه اوس دا کوډ دلته انټر کوم. 65 46 65 دا کوډ یې ما ته راولیږو، هغوی کنفرمیشن کوډ. نو زه به دا اوس دلته کنټینیو ووښم. چې ما دلته کنټینیو څنګه ووښو نو ما ته اوس وایي چې ستا چې کوم زوړ پاسورډ د آی ډي هغه مونږه ختم کو، مکمل مونږه ختم کو. ته اوس دلته نوی پاسورډ ځانله خوښ کړه. خپل آی ډي له نوی پاسورډ دلته خوښ کړه. نو زه به اوس نوی پاسورډ ورکوم. هغه پاسورډ ورکوم چې ما ته بیا چېرته یاد وي. نو زه به دلته کې
نوې پاسورډ ورکم. ښه نو د اوس نوې پاسورډ ورکوم. دا اوس ما نوې پاسورډ ورکو. زه به دلته نیکسټ ووایم چې نیکسټ ما کلیک کو. اوس ګورئ ښه ما ته به خپل اکاونټ کولاو شي. اوس دا اوس سرچینګ کوي که نه ځکه چې ما نوې پاسورډ اوس ورکو. دا اوس ګورئ ما ته خپل کنټینیو، زه اوس کنټینیو کوم ما ته به خپل اکاونټ کولاو شي. اوس ګورئ دا وایي لاګ ان ایټر نه ګورئ اوکې. لکه مطلب ما ته خپل اکاونټ واپس ریکور شو. دا زمانه هیک شوی و اوس دا ما نه واپس رالی. اوس ګورئ دا د اکاونټ ما ته دا واپس رالی. یوز ډیټا چونکې نوی ریکور شو نو ځکه لوډینګ کوي ډېرو. دا وګورئ ما خپل اکاونټ واپس لاسته راوړو. نو په دې طریقه تاسو هم کولی شئ چې خپل هیر شوی پاسورډ او خپل آی ډي لاسته راوړئ. ښه نو د نن لپاره دا ویډیو وه او انشاءالله د بلې ویډیو پورې زما له اجازت راکړئ. په لوی الله سپارم.